السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. د مختصر حمد صلات نرستو وګو مسلمانانو نن چې کوم موضوع بیانو هغه موضوع ده سیلاب، آفات او زمن غفلت. اللہ سبحانہ وتعالی و قرآن مجید فرقان حمید کی صورت بنی اسرائیل 59 نمبر آیت کی فرمائی وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اللہ فرمائی چې موږ نخې نښانې یعنی معجزات یا عذابونه، مصیبتونه، زلزلې او طوفان، سیلابونه وغیرہ نه رالیږو مگر د څه دپاره؟ د یرولو دپاره چې دا خلک د الله نه ویریږي، د الله د عذابونو نه ویریږي او دا خلک را بیدار شي، د بیدارولو دپاره. بیا دارنګې د قرآن مجید فرقان حمید په یو بل مقام کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. سورة الروم آیت نمبر 41 فرمایي چې په وچه او اوبو کې فساد ښکاره شو، یعنی په مخ د ځمکې بې برکتي او عذابونه دا ډېر زیات شول. د څه د وجې نه؟ د خلکو له اعمالو له قبله، د دې دپاره چې الله تعالی هغوی ته د هغوی د خپلو عملونو څه نتیجې وښیي په دې دنیا کې چې ګورې تاسو چې کوم عملونه کوئ د هغې دا نتیجې راوځي، او د دې دپاره چې هغوی توبه وباسي او الله ته راوګرځي. زما عزتمندو خوږو مسلمانانو، په صحیح بخاری کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رأیتم الریح فادعوا الله. کله چې تاسو باد و باران وینئ، طوفان وینئ، د الله نه دعاګانې شروع کړئ. او خلک څه کوي چې کله باران شروع شي، په شروع کې دا خلک بار ته راوځي، وایي موږ انجوای کوو، باران راغی، او بیا چې کوم دی نو څوک وایي دا موسم دی، عاشقانه موسم دی وغیرہ، او د الله رب العالمین نه دعاګانې نه غواړي، الله نه یادوي چې دا هر څه خو د الله په قبضه قدرت کې دي او د الله په حکم سره دا باران راورېږي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه سوا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا رأیتم الریح فادعوا الله وتعوذوا به من شرها. کله چې تاسو طوفان یا باد و باران ووینئ نو د الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې وغواړئ او د هغه د شر نه پناهي وغواړئ. بیا دارنګې په ابن ماجه کې حدیث دی، زموږ خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. هیڅ مصیبت نه راځي مگر د ګناهونو له قبله راځي، او نه پورته کېږي نه اوچتېږي مگر د توبې په وسیله سره. زما خوږو مسلمانانو ورونو، حسن بصری رحمت الله علیه به ویل ای انسانانو کله چې مصیبت درشي نو اول په خپل عمل کې نظر وکړئ، ځکه چې مصیبتونه بې ګناهونو نه راځي. او بیا دارنګې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه به ویل که زه د خلکو په منځ کې ظلم وینما، بې عدالتي وینم، بې انصافي، چې په ملک کې امن نه وي، انصاف نه وي، او د غریب سره مرسته نه وي، په غریب باندې ظلم و ستم وي، انصاف ختم وي، نو بیا د باران نه راتلل یا مسلسل ورېدل او نه بندېدل او د آفتونو راتلل ماته هیڅ حیرانتیا نه راکوي. اے مسلمانانو، نن که موږ د بونیر، منګوره او د هېواد نورې سیمې وګورو، ډېرې زړه دردونکې صحنې، مناظر او واقعات به وایي. کورونه اوبو وړي دي، ماشومان د مور او پلار له غېږې جلا شوي دي، د خلکو مالونه او څاروي د سیلاب چپو وړي دي، کلي او بانډې داسې وران ښکاري لکه چې هیڅ ژوند پکې نه و. د خلکو چغې او فریادونه تر اسمانه رسي. خو دلته دا یوه پوښتنه پیدا کېږي چې ولې هر ځل همدغه حال به ولې هر ځل د خلکو کورونه او ژوند د سیلاب ښکار کېږي به؟ نو جواب یې ښکاره دی چې آوجي ځکه چې نه حکومت د پلان جوړولو فکر لري، نه خپلې ذمہدارۍ ادا کوي، او نه ولس د خپل عمل د اصلاح اراده لري، نه د خپل حال د بدلولو اراده لري. هر ځل چې سیلاب راشي نو څه کېږي؟ یوازې 100 روپۍ د امداد په نوم ورکول کېږي، خو د اصلي ستونزو د حل دپاره هیڅ نه کېږي. نتیجه دا ده چې هر ځل بیا هماغه ناورین، لویې تباهیانې او هماغه جړاګانې او هماغه جنازې وي. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، د بونیر، منګورې او د وطن د ټولو مسلمانانو خپل رحم و کرم سره ساتنه وکړي.
یا رب کریم د هغو کسانو تاوانونه پوره کړه چې کورونه مالونه یې له منځه تللي دي. یا رب العالمین د مړو مغفرت وکړه، جوبل شوو ته شفا ورکړه، بې کوره خلکو ته ښه ځای ورکړه. یا رب العالمین د حذیفه قبر روښانه کړه، هغه ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړه. مور او پلار او خپلوانو ته صبر جمیل ورکړه. یا رب کریم موږ ټول له خپلو ګناهونو توبه ګزاران کړه او زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.